أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې او فرمایل چې کله د یهودو ته پیغمبر راشي د الله د طرف نه چې هغه تصدیق کوي د مخکنو پیغمبرانو د مخکنو کتابونو، نو یوه ډله د دوی نه د الله کتاب شاته وغورځوي گویا کې هغوی دا پیژنې هم نه. نو ډیر خلق داسې دی په یهودو کې چې هغو د الله کتاب باندې ایمان نه راوړي، د الله کتاب یې شاته غورځول دی. نو اوس دې آیاتونو کې فرمایي چې کتابونه نه بلکې دوی د پیغمبرانو نه هم انکار کوي. کله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو فهرست پیش کو، په هغه کې د پیغمبرانو نومونه واغسته، فلانې پیغمبر دی فلانې پیغمبر دی. نو سلیمان علیه السلام تذکره پکې راده. یهودو په نبی علیه السلام باندې اعتراض وکړو، دا شان نزول دی، دا آیات د هغې په باره کې نازل شوی دی. یهودو وی چې سلیمان علیه السلام پیغمبر نه و، خو جادوګر و، جادو به یې کو، او د هغه بادشاهي چې وه چې د هغه بادشاهي په انسانانو هم وه، په پیریانو باندې هم، او په چرندګانو پرندګانو باندې، په دې ټولو باندې د هغه بادشاهي وه. نو دا بادشاهي د جادو په زور باندې چلې ده، اثر جادو خلقو باندې به سحر کو او د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه دا بادشاهي کوله په خلقو باندې. نو الله رب العالمین د هغوی په رد کې دا آیت نازل کړ، دوه آیتونه چې تابعداري کړې وه دوی ما تتلو الشیاطینو د هغه څه چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان اسلام کې. وما کفر سلیمانو، او کفر نه وکړه سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفرو، لیکن شیطانانو کفر کړو، خلقو ته به یې سحر ښوده. واقعه دا وه چې سحر خو د ډېر مخکې نه جاري و، خو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا سحر او جادو ډېر شوی و. نو هغه ولګېده، هغه ته چې خبر ورسېده چې خلق سحر او جادو کوي، نو هغه دا ټول کتابونه د خلقو نه راغونډ کړه او بیا یې هغه د خپل تخت لاندې دفن کړه. کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، نو شیطان راغی د انسان په شکل کې، دې خلقو ته یې وویل چې تاسو ته زه یو خزانه ښیم، خزانه د دې تخت د لاندې کتابونه دي، هغه راواخلئ او دا کوئ، تاسو په هر کار کوئ په هغې باندې. ځکه چې سلیمان علیه السلام چې کوم دی د هغه بادشاهي د دې سحر او جادو په وجه باندې چلېده، دا خبره یې ورته وکړه. نو خلقو چې خپلو کې مشوره وکړه، نو ویل ټیک ده دا تخت لاندې به وکړو، که څه شی پکې راوښوته، نو تخت لاندې چې هغه ځای وکړه، هغې کې واقعي کتابونه وو. کتابونه خو هغه وو چې هغه سلیمان اسلام ښخ کړي وو، خلقو نه اخیستي وو، ضبط کړي وو. نو خلقو کې دا مشهوره شوه او دوی ولګېده دغه شیطان پې د خپل طرف نه ولیکله چې دا د سلیمان علیه السلام د دوست اصح بن برخیا په لاس لیکلی شوی کتاب دی چې دا د علم د خزانو نه یو خزانه ده، دا یې په سر باندې ولیکلو ته شیطان، او بیا ورو هغه خورېدل او په هغې کې خلقو دا سحر او جادو زده کو
نو دا یهود چې دا بیا په سحر او په جادو کې بیا مشهور وو او نبی علیه السلام باندې هم لبید بن عاصم لونو بیا جادو کړی او د نبی علیه السلام د زمانې پورې چې کوم دی هغه کتابونه او دغه چرچه د سحر او د جادو په هغو خپره او خبره په سلیمان اسلام باندې راواړوله چې دا هغه سحر جادو کو او د هغه د تخت لاندې دا کتابونه پراته وو دا موږ بیا موندو او هغه پیغمبر نه و او په هغه باندې ډېرې بدنامې ولګولې دوی داود علیه السلام او سلیمان اسلام دا پیغمبران نه ګڼله هغو سره یې بغض حسد و چې دا د یهودا په نسل کې بادشاهي و د لاوي په نسل کې یعقوب علیه السلام زامن و د لاوي په نسل کې پیغمبران راغلي وو نو دو د لاوي د نسل نه و نو پیغمبري هم د دو سره وه او بادشاهي هم د دو سره وه داود علیه السلام هم او سلیمان اسلام هم پیغمبرانو هم بادشاهانو او بلکې داسې غټه بادشاهي چې په ټولې دنیا باندې سلیمان اسلام بادشاهي کړې ده نو د دې وجې نه دو د هغو سره بغض حسد ساته چې دا زموږ نه بادشاهي اخیستې ده نو بدنامول یې بلکې دوی داسې الزامات لګول دي په سلیمان اسلام باندې چې دا وروستو بیا بوت یې ځانه جوړ کړی هغې ته به یې سجدې کولې او دی نعوذ بالله منها مرتد و او مسلمان هم نه حسابه نو نبي علیه السلام د هغه په پیغمبرانو کې شمار کړی دا پیغمبر دی نو دوی نه منه وایي دا څنګه پیغمبر دی چې سحر او جادو کو او سحر او جادو چې کو ته هغه منې نو ته هم پیغمبر نه یې نبي علیه السلام باندې هم الزام لګو چې ته پیغمبر نه یې نو دا آیتونه نازل شو چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دې خلقو تابعداري کړوه د یهودو تابعداري کړوه واتبعو کې دا ضمیر بیا د یهودو ته راځي دی مخکې بحث د دې بني اسرائیل او د یهودو دی نو یهودو تابعداري کړوه د هغه څه چې هغه به لوستل شیطانانو په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمانو او سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی ولکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړی یعلمون الناس السحر خلقو ته به سحر ښوده نو د دې نه پته ولګېده چې دا سحر چې دی دا کفر دی حدیث کې هم دې ته کفر ویلی شوي دی یا السحر حق والساحر کافر سحر حق دی خو ساحر چې دی دا کافر دی نبي علیه السلام فرمایي او دا ساحر چې سحر وکړي او په دې باندې ونیوی شو بیا قتلیږي د بعضې امامانو په نسبت باندې د توبه هم قبوله نه ده توبه به یې نه قبلیږي دا به قتلیږي وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت او دو تابعداري وکړه د هغه شي چې نازل شوی په دوو فرشتو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت و هغو ته زده شوی د علمه وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تکفر او دوی نه ښودل هیڅ چاته مګر دو به ووایي چې موږ فتنه یو موږ امتحان یو فلا تکفر نو کفر مه کوئ نو دو به زده کول د هغوی دواړو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه هغه سحر او جادو چې په هغې باندې به جدایي راوسته په مابین د ښځې او د خاوند کې د ښځې او د خاوند په منځ کې به جدایي په هغې باندې راوسته وما هم بضارین به من احد الا باذن الله او نو دو ضرر رسونکي په دې سحر سره هېڅ چاته مګر په اذن د الله تعالی د الله په اجازت باندې ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم دو زده کول هغه شی چې هغوی به دې خلقو ته ضرر رسوه او فایده به یې نه رسوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق او په تحقیق سره دو پوه چې خامخا هغه څوک چې واخلي دې لره دې سحر او جادو لره ما له فی الاخرة من خلاق نه به یې د هغه دپاره په آخرت کې هېڅ حصه ولبئس ما شروا به انفسهم او ډېر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړي دي په هغې باندې خپل نفسونه لو کانو یعلمون ارمان دی چې دوی پوهه وی نو دو تابعداري یو د سحر او د جادو کوله چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا هغې چرچه وه سیوا شوه سلیمان علیه السلام سحر جادو د دوی نه ضبط کړه کتابونه یې ترې واخېسته د کرسۍ د لاندې یې ښخ کړه کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو د هغې نه وروسته دوی راواخېسته د هغې تابعداري شروع کړه او د الله کتاب یې پرېښوده چې تورات باندې عمل پاتې شو سحر او جادو پسې شو او بل د هغه شي تابعداري شروع کړه چې په دوو فرشتو باندې نازل شوی په بابل ښار کې بابل په عراق کې یو ښار او په هغه وخت کې د عراق دارالحکومت چې و هغه بابل و چې هاروت او ماروت و دا هاروت او ماروت الله پاک رالیږلي
د دې لپاره چې هغه فرق راولي، تمیز راولي په مابین د معجزې او د سحر کې. سحر ډېر زیات شوی، نو خلقو به دې ته کرامت وي او دې ته به ډېر غټه توجه به یې کوله دغه سحر او جادو ته، او چې ساحر به نو هغه ته به یې وي چې دا خو ډېر غټې مرتبې ورسره دی. اوس هم ډېر خلق هغه سحر جادو کوي او دغه شانتې مسمریزم نظربندي او دا کوي. خلق وایي دا خو ولي دی، حالانکې هغه د الله دشمني ایمان پکې هم دی. هغه خلق وایي دا ولي دی، دا دی چې څه کارونه کوي دا د سره کرامت دی. نو خلق چې کوم دی معجزې هغې ته توجه نه وه، دا سحر او جادو به زده کوو. نو الله پاک په بابل ښار کې هاروت او ماروت راولېږل، دا دوه فرشتې وې، دا راولېږله او خلقو ته به سحر او جادو زده کوو، خو مخکې به ورته ووایي چې دا مه زده کوئ، دا چې دی دا سحر او جادو دی، دا موږ چې کوم تاسو ته ښیو، او دا پیغمبر سره چې کوم دا هغه معجزه ده. نو معجزې تابعداري وکړئ او سحر او جادو مه زده کوئ او په دې باندې کافر کېږئ مه. انما نحن فتنة فلا تکفروا، منګه د الله طرف نه امتحان یو، تاسو کفر مه کوئ. نو خلقو به دوی به ورته وعظ نصیحت وکړو، خو خدای د امتحان دپاره راډېږل وي نو بس هغه خلقو به د هغو نه سحر او جادو زده کوو. لکه یو عالم چې کوم دی هغه په منبر باندې کښېني وایي چې د یوې روپۍ په بدله کې 2 روپۍ ورکول چې دی دا سود دی، دا مسله وکړي. هغه سامعین کوم چې ناست وي هغو دا خبره واوري او بیا جو چې بهر وځي جو په دې باندې شروع کړي چې په منبر یې ویلي و چې دا 1 روپۍ چې په 2 باندې بدلوي دا سود دی، نو کوه. حالانکې هغه مطلب دا چې دا خلق د دې نه ځان وساتي، دا سود وپېژني چې سود څه شی دی. نو سود دا شی دی چې یو روپۍ د په 2 روپو باندې بدله شو، دا سود دی. نو خلق هغه مسلې ته نه ګوري، د هغه سړي مقصد ته، د عالم مقصد ته، روزانه په دغه کار کې اخته شي. نو فرشتې راغلي د څه دپاره وي؟ د خدای طرف ته امتحان و چې دا خلق د سحر جادو او دغه رنګې د معجزې فرق وکړي، د دې سحر او جادو نه قلار شي او معجزې پسې روان شي. دا خلق چې په هغه وپسې شو، په هاروت او ماروت پسې، موږ ته زده کوه. نو دوی به چې زده کول نو هغه شی به زده کوو چې په هغې باندې به نقصان راته، د ښځې او د خاوند په منځ کې به جدایي راتله، او دا ډېر ناکاره سحر دی په سحر کې، جادو کې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راولي، او شیطان په دې باندې ډېر سخت خوشحالېږي. یو حدیث کې راغلی چې د دریاب په منځ کې هغه تخ اچولی دی شیطان، او یو ته وایي تا نن څه کار وکړو، دا کسان ټیمان یې لېږلي، یو ته وایي تا څه کار وکړو، بل ته وایي تا څه کار وکړو. هغه یو پکې راشي هغه وایي ما د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوستله، هغه یې وټپوي، تا اصل کار تا کړ دی، وایي زبردست کار دی وکړو. نو دا نو دوی به هغه شی زده کوو چې په هغې باندې به ضرر خلقو ته رسېده، فایده پکې نه وه، او دا ضرر چې رسېده نو دا هم دوی ځانه نه شو رسولی، په دې سحر کې ځانه څه خپل طاقت نشتی. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله، دا هم د خدای په اذن باندې، د خدای په اذن باندې دا کار کېږي چې الله پاک ونه غواړي نو هېڅ شی څه کار خپل نه کوي، په هغې کې خپله څه تاثیر نشتی. نو دوی به دا شی زده کوو. نو دوی ښه په دې پوهه وو چې دا موږ چې خپل نفسونه خرڅ کړي دي د آخرت په مقابله کې، او دا سحر جادو پې اخیستی دی، نو زموږ دپاره په آخرت کې هېڅ حصه دی، ځکه چې دا سحر او جادو چې دی دا هسې اثر نه کوي تر څو پورې چې دې کې شیطانان نه خوشحاله شوي، شیطانان په جنابت کې نه ګرځېدلي، په وینه باندې او دغه شانتې په نطفې او په دې باندې ډیکایي نه کړي. دا جادو هسې نه زده کېږي، په دې کې اول سړی کافر شي نو هله بیا دا شی زده شي، نو چې کافر شي نو بیا شیطانان ته خوشحاله شي، نو هغه سره بیا تعاون کوي. نو کله د یو چا نه څه شی راتښتېدله ورکوي، کله د یو سړي ته نقصان رسوي، کله بل ته نقصان رسوي، دغه شیطانان ګرځي. دی چې چاته نقصان رسول غواړي شیطانان بیا ځي هغه ته نقصان رسوي، نو هغه ترې خوشحاله شي. نو د آخرت په مقابله کې دوی د دنیا فایدې ته وکتل، ولبئس ما شروا به انفسهم، ډېر بد دی هغه شی چې دوی پرې خپل نفسونه خرڅ کړي وو. ارمان دی چې دوی پوهه وي، که دوی ایمان راوړی وی او تقوا یې کړی وی نو خامخا د الله د طرف نه بدله شوه غوره وه، د هغه بدلي ده او د هغه عوض ده چې دوی په دې سحر او جادو باندې اخیسته خلقو نه. هسې خو نه کوو که نه، خو خلقو نه به پیسې اخیستې، نو د دغه دنیا د پیسو نه د آخرت هغه بدله ډېره غوره وه.
فرمان دی چې دوی پوهه وي. دا صحیح تفسیر دی. او بعضې مفسرینو چې کوم داسې روایت نقل کړي دي دلته چې د هاروت او ماروت په باره کې چې دا بابل ته راغل وي، فرشتې وي. قصه یې داسې نقل کړله چې دا فرشتو به روزانه لیدل چې د دې دنیا نه به د دې انسانانو اعمال په پورته خاطر نو هغه اسمان ته هغه به بد اعمال پکې سیوا وو، بد اعماله. نو دې فرشتو وي چې دا څنګه انسانان دي چې دوی روزانه بد اعمال کوي، د ګناهونو کارونه کوي او هغه په پورته راخیږي، چېرته د نیکۍ کار خو دوی ونه کړو. نو الله پاک ورته وفرمایل چې دوی سره خواهشات دي، که دغه خواهش موږ تاسو له درکړو نو تاسو به هم دغه ګناهونو کې مبتلا شئ. نو دوی وي دا چېرته هم نشي کېدی، موږ د ګناه کار موږ نه کوو. نو الله پاک ورته وفرمایل چې تاسو یو دوه کسان منتخب کړئ په دې فرشتو کې چې کومې غوره او نیکانې فرشتې خاصې هم نیکانې هغو نه ګناه کار نه کېږي، خو چې تاسو کې کومه غوره یو هغه موږ ته ما ته وښایه. دوی دا هاروت او ماروت دا غټې فرشتې وي دا ورته وښودلې. الله پاک هغه کته راګوزې کړې، ځمکې ته راولېږلی. ویې ځئ. نو هغوی چې راکوزې شوې نو خلقو ته چې کوم دی ناست به و د خلقو سره، هغو هم دا سحر او جادو چې کوم دی هغه ورته معلوم و، او د دې سره سره اسم اعظم ورته هم یاد و. نو خلقو ته به دا سحر او جادو ښوده. نو لا میاشت تېره نه وه، په دې کې یو زنانه راغله د هغې نوم زهرا و. زهرا چې کوم دی دوی په عاشقان شو او هغې نه مطالبه وکړه چې ته زموږ خواهش پوره کړه. هغې ورته وویل چې تاسو په شراب څښئ بیا به قتل کوئ او د هغې نه وروسته بیا ستاسو خواهش پوره کېږي. نو دوی شراب وڅښل، دغه فرشتو شراب یې وڅښله او د هغې نه یو کس چې کوم دی د هغې نه وروسته د هغه زنانه سره زنا وکړه، د هغه زهرا سره، او یو سړي ولیده هغه سړی قتل کړ. او هغه زهرا چې کوم ده هغې د دوی نه اسم اعظم زده کړی و، هغه اسم اعظم یې چې وویل په هغې باندې هغه بره وخته جو ستوری ته جوړ شو. اوس دا زهرا ستوری چې دی دا هغه دی، دا قصه ده. او دوی چې کته پاتې شو نو خدای پاک ورته وویل چې تاسو دوه خبرې دي، هغې کې یوه خبره غوره کوئ، د دنیا عذاب تاسو غوره کوئ که د آخرت عذاب. دوی سوچ وکړو چې د آخرت عذاب ګران دی، د دنیا د عذاب به موږ غوره کړو. نو الله پاک دوی په د بابل په کوهي کې الټا ځوړندې کړې او سزا ورله ورکوي، روزانه چې کوم دی دوی له سزا ورکولی کېږي او دوی دا چغې وباسي. او د هغې باوجود خلکو ته سحر او جادو هم ښایي، هم په عذاب کې دي او خلک ځي د دوی نه سحر او جادو هم زده کوي. نو ډېر خلک چې کوم دی هغه ځي روزانه په بنیاد باندې به خلک دا سحر جادو به زده کوم. دا بالکل غلط او دروغ دي، هسې خبرې دي. ځکه چې فرشتې لا یعصون الله فیما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، هغه د الله پاک خلاف نه کوي، الله پاک ورته کوم امر کړی هغې باندې عمل کوي. بل هاروت او ماروت دا غوره فرشتې نه دي. غوره فرشتې په اجماع د امت سره جبریل او میکایل دي. جبریل علیه السلام غوره دی، میکایل علیه السلام دا غوره دي. نو دوی څنګه د هغو نه غوره شوې؟ هغو ځانه مشوره وکړه غوره پکې وکړه، غوره خو د هغو جبریل او میکایل علیه السلام دي. بیا کته راغله خلقو ته دا سحر جادو زده کوه، بیا د هغو نه زنا وشوه، شراب یې وڅښله. فرشتې خوراک نه خوري، شراب مراب نه څښي او نه د هغو سره دغه خواهشات شته، دا خواهشات سره نشته. دوی خو خواهش پکې الله پاک پیدا کړ که نه، نو د هغه خواهش په بنیاد باندې چې کوم دی هغو شراب هم وڅښله او دا زنا ترې صادر شو. بل دا دی چې دغه اسم اعظم هغه زهرا ته یې زده کړی نو د هغې په وجه هغه بره وخوړه چې زنا ورسره وشو، بدکاره ښځه وه، بره بیا چېرته خطا، هغې له به سزا نه وه پکاره. سزا خو به اسلام کې چې کوم دی هغه زاني له هم ورکولی کېږي، زانیه له هم ورکولی کېږي، چا سره زنا وشي هغې له سزا نه ورکوي، نو دوی له سزا ورکوي، هغه په بره اسمان ته خېږي. او دا زهرا چې دا یو حدیث کې راغلی دی چې دا د آدم علیه السلام د وخت نه دا ستوری دی، د آدم علیه السلام نه مخکې د دنیا کائنات کله پیدا شوي دي دغه وخت نه دا ستوری شته. دا زهرا د پخوا نه دی، دا دغه ښځه نه وه چې هغه بره ختل ده. دا منګړت غوندې قیسې دي، دغه خطا دي. خو دا ټیک ده چې د خلقو د امتحان دپاره الله پاک هاروت او ماروت دوه فرشتې رالیږل وي، هغو به خلقو ته ووایي چې سحر جادو موږ ته زده دی، په دې باندې د سحر د جادو او د معجزې فرق راځي، خو تاسو سحر جادو مه زده کوئ، دې خلقو به موږ ته زده کوي. هغو به ورته واز نصیحت وکړو، دې خلقو به نه موږ یې زده کوو، نو زده به یې کوو.
نو په هغې به ضرر رسو خلکو ته، د ښځې د خاوند په منځ کې به جدایي راوسته، او د دنیا مال او دا به یې پرې ګټه، او کوم چې د الله پاک آسماني کتاب هغه یې پرېښوده په تورات باندې یا نور آسماني کتابونه شو هغه پاتې شو عمل، او دوی په دغه سحر او جادو پسې شو او د هغې په وجه باندې د پیغمبرانو نه هم دوی انکار وکړو. مخکې آیات کې راغلی چې د کتاب یې شاته غورځول دی. اوس وایي کتاب څه کوي چې پیغمبران هم نه مني. سلیمان اسلام ته بد نسبت کوي، هغه ته کنځل کوي، بد ردي وایي. نبي علیه السلام چې کوم دی دې خلکو ته ووایي چې سلیمان او داود علیه السلام غټ پیغمبرانو، او د هغو په صفایي کې الله پاک دا آیت را نازل کړ. واتبعو دو تابعداري کړو، وما تتلو شیاطینو دا هغه څه چې هغه لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان، او کفر نه وکړی سلیمان علیه السلام ولکن شیاطین کفرو، لیکن شیطانانو کفر کړو. یعلمون الناس السحر، دو به ښوده خلقو ته سحر جادو. وما انزل علی الملکین، او دو تابعداري کړو د هغه څه چې نازل شوي په دوو فرشتو باندې ببابل، په بابل ښار کې، هاروت او ماروت، یا هاروت او ماروت. وما يعلمان من احد، او دو نه زده کول هیڅ چاته دا سحر او جادو، حتی یقولا تر دې چې دې دواړو فرشتو به ووایي انما نحن فتنة فلا تکفر، یقینا منګه امتحان یو د خدای طرف نه، ته کفر مه کوه. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه، نو زده کول به دوی منهما د دغه دواړو فرشتو نه ما هغه سحر جادو یفرقون به چې دو به جدایي راوسته په هغې باندې بین المرء په مابین د سړي کې وزوجه د هغه په ښځه کې. وما هم بضارین به من احدنا، او دوی ضرر نشو رسولی په دې سحر جادو باندې من احد هیڅ چاته الا باذن الله، مگر په حکم د الله تعالی. ويتعلمون ما يضرهم، او دوی زده کوي هغه شی چې ضرر به یې رسو دوی ته، ولا ينفعهم، فایده به یې نه رسوله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، تاکي سره دوی پوهو چې خامخا هغه څوک چې واخلي دې لره ما له نشته د هغه دپاره في الاخره په آخرت من خلاق څه حصه، ولبئس ما شروا به انفسهم، او ډېر خامخا ډېر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړي په هغې باندې خپل نفسونه. لو کانوا یعلمون، ارمان دی چې دوی پوهه وي. ولو انهم آمنوا واتقوا، که چېرته دوی ایمان راوړی وي او یېرېدلی وي د الله نه، ځان یې بچ کړی وي د سحر او جادو نه، لمثوبة من عند الله، نو خامخا بدله د الله د طرف نه خیر غوره وه، د هغه بدلې نه د هغه عوض نه چې دوی په دې سحر او جادو باندې اخسته. لو کانوا یعلمون، ارمان دی چې دوی پوهه وي. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا صلى الله